آخر د رمضان د روزو کې یو عبادت ته هغې ته صدقة الفطر یا زکات الفطر وای او زمون پښتانه ورته سرسایه وای. دا په مالدار سړي باندې لازمه ده. مالدار سړی به د خپل ځان نه ورکوي او مالدار سړی به د خپل وړو نه ورکوي، که دا واړه نارینه او که زنانه او دی به د خپل مریانو نه ورکوي. لږ اختلاف د علماو پکې شته. هغه زمانه کې مریان اوس خو مریان نشته. هغه اختلاف دا دی چې کوم مرئی مسلمانی د هغه نه خو به یې ورکوي او د کافر مرئی نه به ورکوي که نه. نو دا ما چې کوم حدیث وی دا په دارقطني کې دی، سنن د دارقطني، هغې کې د نبی علیه السلام وینا ده چې که کافر یهودي و عیسائی مرئی وي د هغه نه به یې ورکوي چې سړی مالدار وي. زما وروڼو د دې صدقه فطر فایده څه ده؟ ترسایه د دې داسې فایده ده لکه څنګه چې په مانځه کې د سجدې سهوې فایده ده. په مونځ کې چې د چا نه کوتاهي وشي، اشري مسلې دي و طالبان عالمان پې پوهېږي چې سجده سهوه په کوم شي لازمي. خو زه به خلاصه ویم چې چا نه په مونځ کې کوتاهي وشي، کمې زیاتې وشي، نو سجده سهو کی د مانځه په آخر کې دوه سجدې وکړي، نو الله ورته کوتاهي غفلت او کمې زیاتې معاف کړي. دقه رنګې په دې رمضان او په روزو کې که د چا نه څه کوتاهي وشي، کمې زیاتې وشي او غلطي وشي، نو دې سرسایه او صدقه فطر سره رب العالمین هغه څیزونه ورته کوتاهي کمې زیاتې معاف کړي. منس کے سجدہ سہو شو، منس پورا شو، کامل شو او اللہ تبا ورسیگی. دقا رنگ چی فطرانا یا صدقہ فطر یا سرسایہ چی وطویدہ سوکور کی، نو دا روجے میاشت او دا روجے کامل شوی او پورا کامل با اللہ تورسی او خدای پاک بے قبولی کی. یو فیدہ دا شو. دویم فیدہ صدا دویم دا دا چې دا روجې زمونږ د الله نه امید لرو چې د الله قبول کړي. عرب ورته رجاء القبولیت وایي. دا زمونږ د خدای نه امید دی چې مونږ له به الله پاک دا روجې قبول کړي. ښه دا امید به ساتو. یاره به هم کوو، دوه څیزونه دي، رجا او خوف. د الله نه به امید هم ساتو، یریږو به هم هسې نه قبولي نه شي. نو زمونږ به امید د قبولیت. نو په دې صدقه فطر کې رب العالمین هغه د قبولیت امید زیاتی، امید به زیاد شي چې که خیر انشاءالله دا به خدای پاک قبولی. دریم سری دریم روجا بدنی عبادت دی او صدقه فطر مالی عبادت دی. نو دواړه به یو ځای شي نو الله به خوشحاله شي. څلورمه فایده څه ده؟ طعمة للمساکین، مسکینان و فقیران و غریبانان و تمام فیده ورسیگا. دا صدقه فطر په وجه د یو کور نه ډېرې پیسې وځي او بل غریبانان او مسکینان هغې ته میلو شي، نو چې ستا بچي د اختر خوشحالی کوي نو د مسکین فقیر بچي به هم خوشحالی وکړي. که ستا ماشوم سره پیسې دی او بازار ته دکان ته منډې وایي، نو چې ته صدقه فطر مسکین فقیر لور کې کونډې نه، نو د هغې بچي به هم بازار ته لاړ شي، ځان له به ټاپیانې والي او د خوشحالۍ څیزونه به والي. که ستا بچي بازار ته ځي نو چې یتیم مسکین له دې ورکړه، نو د هغه بچي به هم بازار ته لاړ شي، خوشحالي به وکړي. او که ډېرې والا جمع شوې نو چې څنګه ستا بچي په دې خوشحالۍ کې چې نوې جامې اچولي، نو دا هغې غریب فقیر مسکین بچی به هم نوې جامې واچوي، خوشحاله به شي. او څنګه چې سهار وختي ستا بچي پراټه خوري او پې خوشحاله نو د غریب مسکین بچی به هم پراټه وخوري، اب هم خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي. دا د صدقه فطر فایدې شي. اوس حدیث کې بل حدیث درته وایم د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث پا ابو داود شریف کے دے ابن عباس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی حضور پاک مبارک فرمائی ابن عباس سوئی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وی پیغمبر علیہ السلام دا رکوٹ اختر دا اغی زکاة لازم کرے دے گورے سرسائیں تے زکاة ویلے زکاة دیر معنی دی زمان طالبان پی پویگی یو معنی پاکوانے دے هدف لها من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا دے سرا دا رجوع دا میاش دا پاکا شو ستر شو صفا شو او کل توفا اللہ تا ورسے دا سوک چالا جامع اڑی او دکاندار نے نوے والی او داغ ماغ پی رشتیا ہوا ہے اگا چالا توفا کی اڑی شی نا انشی اڑی او چی صفا ستر پاکی داغ پی ذریع وینزی سری کی یا داغ تلر شی نو آغا خلق توفا کی لے گی نو چی منگ روجی او تراوی و عبادتون اللہ تا لے گو نو چی منگ دا صفا سترہ اللہ تا لے گو ماشاءاللہ ان اللہ طیبن اللہ پاک دیر سترہ و پاک ذات تے پاک سیدے سترہ شیخ وقت نو زکاة الفطر دی سر روجی پاکشوے دی سرا روجی او دا روجی عبادتونا ستر شو اللہ تبا ورسے گی نمبر 1 دا زکاة زمان دا طالبان بلا مانا کی زیادت والے دی سرا دا روجو عبادت نورم زیاد شو طاقت زیاد شو نو رسول اللہ مبارک فرض زکاة الفطر طہرتا للصائم من اللغو والرفس پیغمبر مبارک فرمائیں دادا روجہ دار نکا پدے روجہ کس لغوہ عباسیات شوی یا صدا سے نور اعمال دا گناتی شوی اغابہ پہ پاک شوی اور پیغمبر مبارک فرمائیں طہرتا للصائم من اللغو والرفس کدنا عباس لغوہ سے شوی روجہ کے نا لڑو مڑو خطا سٹو کر نا لغوہ شوکن لڑو مڑو نا لکانو تمہیں اور فیس بک اور نیٹ ہو با تقریباً ماشاءاللہ یو بشیر جان نظر نہ لگی گا نہیں 10 ارب ہم 2 غٹے موبیلے بھی دا کو بٹولو کڑی او کچار دا سے نور غلطے دا گناہ کارونا کڑی پیغمبر مبارک فرمائی دا سرسائیں دا غیب پاکواندش او بل تشینے وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاکین او دا مسکنانو دا پارا مارا تا وقتی ہوئے نوڑیش من اداها قبل صلاة الفجر وهي زکاة مقبولة چاچے دا سہر دا اختر دا منزل مخ کے ورکے نو دا سرسائے چے پیغمبر مبارک و دا زکاة ویلے مقبول شوئیں چاکے دا اختر دا منزل مخ کے ورکے مقبول شو من اداها بعد صلاة العید او کچا دا منزل پس ورکے من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات یو صدقہ شو غالے پہ اخلاص شو خواہ ثوابی نگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدقہ فطر یرشویو نو دا اختر دا مانزنا پس بیا یو مریہ ذات کا خود سقیلی رو کنا او دا منگ دا پختانم و تا عثمان غنی ہوئی دے سخیو نو مرائی خوریر قیمتی اغیر پکی ذات کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغی وید اللہ رسول مانا خدا سرسایہ یہ رشوی وا نو دا اختر نمانزنا پس میں یو مرائی ذات کا حضور پاکو فرمائل عثمان کا سل مرائی نمازات کے خدا اختر نمانزنا مخ کے چکم ثواب وغا پہ نشی گٹرے غالبا دی پہ خلاص شی بے شک غال خلاص شوا واغا ثواب نشی گٹرے وقت سرے زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنید پٹولا روجہ کم کسوک سرسائیں ورکی ورکولیش دولا روجہ اخیری لسو شبو کم ورکی ورکولیشی خوب بہتر ورید امامان و اختلاف پکشتا خوب بہترین وقت سرے اگر سار چے دا اختر دروز سبارو خیجی پا دق روز دا اختر دا مانزنا دا سار مننا دا اختر دا مانزنا مخ کے دے ٹیم بہترین دا اختر پر رز کہ دا سبا رو خیجی پیشمنی بانک چی دا سبا ویلی شی دا پا دق قروت دا اختر دا منزنا مخ کے دے بہترین کے سونا باور کہو انشاءاللہ
نو پاو کم 2 کیلو غنم یا پاو کم 2 کیلو اوړه زمونږ فقها وایي چې کم شی مروجي په عرف کې کم شی استعمالیږي هغه ورکې یا د هغې قیمت. نو ما چې کوم اندازه لګولې ده د پاو کم 2 کیلو اوړو نو د 100 روپو نه کمې جوړېږي د 100 نه خو ما احتیاطاً خلکو ته 100 یادوم بیا هم 100 روپۍ ورکې. خو د مارونو دا ګورې د عام انسان دپاره د حضور پاک زمانه کې وسو رسول الله مبارک فرمایي وی که دا اسکونه ورکې د اسکونه ممیز ورته وایي اسکې بیا به 3.5 کیلو به ورکې پوره سا. د کجورو نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې د روجو نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې پنیر نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې. نو دا چې کوم چې لږ یو پوټې ګزارې والا دي نو دا 100 روپۍ ورکې. دا د اوړو او د غنمو بیا پاو کم 2 کیلو راځي ابه ورکې. او چې کم لږ مالدار یې نو د روجو قیمت ولګوې ورکې 3.5 کیلو روجو قیمت ولګوې کله سیله روجو قیمت ولګوې یا د کجورو قیمت ولګوې د 3.5 کیلو. ما دا بل زما یو دوست هغه ټلیفون وکړ وایي زه خو ټول عمر د پنیر قیمت پنیر 3.5 کیلو ډېر ګران دی وایي د پنیر قیمت لګوم خو وایي سخت کال بازار کې پنیر نشته مې د کجورو لګاوه کجوره ګرانه د 3.5 کیلو. یو بل ملګري ټلیفون وکړ ما ته مولوي صاحب د عجوې قیمت ته معلوم دی ځکه سعودي بند دی. میں نه ما ته خو د عجوې قیمت نه دی معلوم زه په قیمت څه کې زه مې سوداګر یم چې ته مانه تپوس کې څه وی نه زه ټول عمر د 3.5 کیلو عجوې قیمت ورکوم ماشاءالله د 3.5 کیلو عجوې قیمت ورکوم. او ډېر مسلمانان دي چې هغوی د 3.5 کیلو روجې قیمت نو چې دا کم مالداران دي نو دا مهرباني وکړئ د غنمو د اوړو مه ورکوئ 100 روپۍ وسم کېږي دا د روجو قیمت ولګوئ 3.5 کیلو چاول ښه مزېدار سیلا الله له چې تحفه لېږي بهترین ولېږه 3.5 کیلو 3.5 کیلو روجو یا 3.5 کیلو 3.5 کیلو څه ورته وایي کجورو قیمت ولګوه د هغې قیمت ولګوه یا د 3.5 کیلو اسکو قیمت ولګوه پوره ثواب به دې وشي. او چې کم پکې داسې لږ کمزوري غوندې دي خو صدقې فطر پې کېږي خو کمزوري دي نو خیر دی بیا دا پاو کم 2 کیلو اوړو یا پاو کم 2 کیلو غنمو قیمت تقریبا 100 روپۍ راځي دا به ولګئ. 50 صدقې فطر واجب دی. یاره ډېر دوستان نه په ټېلیفون تپوس وکړي چې دا 50 مړ مې 100 روپۍ دي سړیه خود څومره شی دی چې شل تپوسونه کې چې کم سړي باندې زکات واجب دی او قرباني پې واجبه ده په هغه صدقې فطر واجب دی. زکات نصاب خو تاسو ته ما ویلي دی که مقرره بیا به هم درته ویم چې چا سره 52 تولې 2.50 تولې 2.50 تولې سپینو زرو په قیمت برابر زما په خیال چې دې وخت کې څه 54,000 جوړېږي که څه دغسې جوړېږي ما ته اندازه پوره نشته د دې قیمت برابر پیسې وسره نو په هغه باندې زکات کېږي بل له به ورکوي په د صدقې فطر خو ضرورت نه زیات چا سره 19 تولې سره زري چا سره 52 تولې چاندي زکات به ورکوي صدقې فطر به ورکوي. چا سره د تجارت مالی د تجارت سامان او قیمت 52 تولې چاندي ته رسي زکات به ورکوي قرباني به کوي صدقې فطر به ورکوي. چا سره صرف سره زري اس وسره ني نو چې 19 تولې وي نو الا به سرسایان ورکوي او الا به زکات او قرباني کوي. او که چاندي وسره چې 52 تولې وي نو الا به ورکوي چې د هغې نه کمې نشته به. لیکن که یو سړي سره سره زر هم دي او نغدې پیسې هم دي ورسره لږې دې ولې دي نو ګورې په 1 توله سرو زرو بیا زکات کېږي بیا به قیمت لګي. نن سبا 1 توله په 1 لک روپۍ ده دې خو سره 15,000 روپۍ دي او یا 10,000 روپۍ دي او نیمه توله سره زر دي نو نیمه توله په 50,000 شوې 10,000 ورسره دا چې 80,000 شوې نو چې 80,000 ته ورسېدله نو د سپینو زرو نصاب نه خبره ور واوړېده نو بیا ور باندې قرباني هم کېږي صدقې فطر هم کېږي او زکات هم کېږي. دا ذهن کې واچوئ. او د ضرورت د سامان سامان څه شی دی هغه پکې نه راځي. د زمیندار قلبه شوه غوی پې یې ولاغېشتېله میخه پې یې ولاغېشتېله خرې او اسې اغېشتلې کار دپاره ریړه ده ورسره دا ضرورت سامان.
د مولا کتابونه خو هغه کتابونه چې د کتو ضرورت یې ورته راځي جامې شوې دا د ضرورت سامان دی دا خیر دی په کور کې فرج شو پریزر شو یا لیپټاپ شو یا موبایل شو تماچه شو ټوپک شو دا ټول د ضرورت په سامان کې راځي او که یو سړي سره داسې سامان دی چې هغه د ضرورت نه لري په دب کال کې محتاجت نه راځي اسې لوښې غشتري او شوکیس یې پې خشته کړی دی کال کې هم د هغې د استعمال ضرورت نه راځي ګورې دا د ضرورت نه لري که قیمت د دې 52 تولې ته ورسېد قرباني صدقه فطر زکات پې ټول لازم یو سړي سره د کباړ د کور سامان دی خو کباړ دی د کور سامان دی خو کباړ دی او سره پروت دی زیاتی پروت دی لا خرڅ کړی نه دی دا د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت به ولګي نغدې پیسې به سره یو ځای کړي د 52 تولې شاندې قیمت ته ورسېد ورې زکات پې ورکوي صدقه فطر او قرباني به مو ورکوي خو لیکن د زکات او د دې صدقه فطر د قربانۍ یو بنیادي پوټې غوندې بل فرق هم شته د یو سړي 2 کور دي هېڅ ورسره نور نشته یو کې دی په خپله اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی یا په کرایه ورکړی دی یا پکې همسایه اوسېږي یا دې له ساتلی چې د بچو مې بیا سبا ودونه یې پکې اوسېږي د ضرورت نه زیات نو چې تجارت لنی اغشتلو پراپرټۍ والا کور نه نو په دغه نورې پیسې ورسره هېڅ هم نشته نو زکات پې نشته دې وخت کې مالي نامي والا شرط دی لیکن صدقه فطر هم پې واجب دی او قرباني هم پې واجب دی یو سړي دومره ځمکه ده نقد ورسره هېڅ هم نشته چې د ده او د ده د بچو پې ادنا ګزاره کېږي صرف ډوډۍ بغیر د ترکارۍ نه هم پې ګزاره کېږي نو زکات پې نشته د هغه پټي وشر به ورکوي دا مدن زکات پې نشته خو قرباني او صدقه فطر پې شته مبسوط د سرخسی لیکلي په مبسوط کې وی غریب باندې صدقه فطر نشته خو که غریب هم چاله ورکړه نو خدای به وله ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي د ځان نه به هم ورکې چې په چا لازم وي او د نابالغه بچو نه به هم ورکې او د ښځې له طرف نه د بالغو بچو نه پتا نشته که ښځه د مالداري په هغې ځان له دې خپله ورکړي که بالغان بچي مالداري خپل دې ورکړي پرې پتا نشته د بالغ بچي که یو ځای هم د سره اوسېږي پتا نشته او د ښځې هم در باندې نشته خو یاره هغه د عربو د ښځې به جدا مالو د سړي به جدا اوس د دې زمانه کې یو ښځې سره 100 روپۍ دی ته زر راکاږي غریب وایي دا مال پلار 1000 روپۍ راکړې دا نوټ دی تو خوایا چې ورته وګوره کش ورکړي جیب کې دی واچي د هغې په خپلو پیسو کې هم د خوار اختیار نشته نو دی او دغه رنګې بالغان بچي چې څه ګټي نو پلار یې تیلي ها واده به دله نه کوم جرجر کې ګرځي پیسې جیب کې اچي نو دې زمانه کې بشیر جان خو د پلار مور ورکوي مور خو وفات شوې ده خو دې خو د پلار ورکوي خو به هر کیف خلاصه د خبرې دا ده چې دې زمانه کې د زنانه ورکوي ښه فقها خو ما مسله ته وي او بالغان بچي چې د هغې م ورکوي یا هغوی له ورکوي ځان له به په خپله ورکوي صدقې فطر او بل چې کوم ماشوم د اختر دروازې د سبا خطو نه مخکې پیدا شو هغه به هم ورکوي او چې کوم ماشوم د سبا خطو نه پس پیدا شو د هغه صدقې فطر در باندې نشته دی دا به ورکوي که اوړه ورکوي غنم ورکوي را جنس ورکوي نو هر ځای ورکولی شي مسافر ورونو دپاره ویم زما دا بیان اکثر دا مسافر هم اوري هغوی دي دا واوري یو سړی په سعودي کې دی مثلا دوبۍ کې دی بل ځای دی نو که هغه جنس ورکوي نو دلته هم ټلیفون دی وکړي ودی وایي چې پاوکم 2 کیلو د ماره طرف نه ورکړه پاوکم 2 کیلو اوړه نو ټیک شو خبره لیکن که نغد ورکوي نو د نغدو بیا د هغه ځای قیمت له اعتبار د چې کوم ځای دی اوسېږي نغد چې ورکوي سعودي کې دی او بچي دلته دي نو د سعودي د صدقه فطر قیمت به بیا ولګوي نو یا دې هلته فقیر له ورکوي یا دې دلته زوی ته ټلیفون وکړي چې د ماره طرف نه دغه ورکړه نو که نغد ورکوي نو چې کوم ځای اوسېږي د هغه ځای قیمت له اعتبار دی او که جنس ورکوي نو د هر ځای ورکولی شي نو انشاءالله دا صدقه فطر دې کې کوتاهي مه کوئ دا د غریبانانو مسکینانو فقیرانو له ورکوئ ښه او بهتر ټیم مې هم درته وښو او دې کې هېڅ قسمه در نه پکې څه زیاتې کمې در نه ونه شي